بسم الله الرحمن الرحیم سورة مسألة بنات الابن دیزنا حضرت مصنف رحمت الله علیه د پوتیو کوم مسئله د دی غول شکل صورت د تخیص په دې طریقې سره جوړیږي. دوی څه کسه یو سړی د دی هغه یو المسای د بیا د المسی درې لوڼې دي، بیا ورپسې کړاسای د دی هغه درې لورې دي، بیا ورپسې پرادای مو ته پښتو کې د هغه درې لوڼې دي. نو دې کې تاسو سوچ وکئ چې د المسي لور شي نو د کړسي له لور نه بیا شي د اول نمبر کې رسي، بیا چې کړسي لوړې شي هغه نه بیا پردي کوم پیدا شي، پردي کوم لوڼې دي هغه د نه درجې کې لون دي وي. نو هغې طریقې سره به تاسو وکسئ. دې کې مصنف رحمت الله علیه درې فریقه جوړ کړي دي. اول ته یې نامه کړی د فریق اول منه اول ټولګی دا د یول مسیح اولاد شو، بل ته یې نامه کړې د فریق ثاني دا د کړسي اولاد شو یعنې لوڼې شولې، بل ورپسې ده پردای وښیه څه کړپوتي نه خالو ته اردو کې د هغه درې لوڼې دي مثال هغه بیا څه دي فریق ثالث شولو، درې فریقه دي مو سره. په دغو فریقو کې که تاسو خیال وکئ د اول فریقو له کومه لمسی ده د هغه سره فریق ثاني المسی مقابلې کې نشته ده. انداسې بیا دې ته راشئ دویم کې که تاسو وګورئ چې کوم اول جلکۍ د هغې سره د دریم فریق وله چوک نشته دي. کوم ځای کې که مخامخ سره رسي خو ټیک ته نه رسي بیا صحیح ده. خو دې ځای کې یوه خبره شته چې کله پرې لور موجوده وي مویلي وو که نه نو بیا د المسیانو د دوره څه نشي هیر کول، ځکه چې نیم هغه واخلي خو هغو ته بس ښه پاتې شوه، شپېږمه حصه پاتې شوه، شپېږمه ته نیمه میلاو کې ثلثانو نه جوړېږي، ثلثان نه پاسې هسې حصه نشته وي المسی پتې کېږي کړسۍ کوي. ښه ورته کسئ دوی څه کسئ ولو ترکه ثلاث بنات ابنن که یو سړی د درې المسی پاتې کړلې مړ شوله دي پسې درې المسی پاتې شوي، بعضهن اسفل من بعضن زنه د زنه نه لون دي، و ثلاث بنات ابن ابن آخر او درې لوڼې دي یعنې المسی جوړیږي د زوي زوي معنا کړسای شولو. یو خو بنات ابن دي د زوي لوڼې شوي خو زوي لور ته شي المسی نه، بل د زوي زوي لوڼې چې کوم دی هغه ته المسی نه نشي کړسۍ نه خالو ته پړپوتي نه ورته شي اردو کې. بعضهن اسفل من بعض زنه د زنه نه درجې کې لون دي لکه داسې پنځه درجې جوړې کړي دي. و ثلاث بنات ابن 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 آخر بیا ورکې د درې داسې المسی دي دي څه د زوي 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 لوڼې دي معنا څه شول پردی وشمره. بعضهن اسفل من بعض زنه د زنه نه درجې کې لون دي بهذه صورت په دې نقشې سره که تاسو ته وګورئ نقشه ته اوس داسې کې خپله ښایي. زید مو سره میت تپوسه ده زید نامای په لیکلي ده، اوس کسې دي لاندې لیکلي الفریق الاول، بیا ورپسې ده الفریق الثاني، بیا ورپسې ده الفریق الثالث دریم فریق ته. په د فریق اول کې د دې کوم زوی د هغه نمیږي عمر ابن ده، بیا د دې عمر څه کومه یوه لور ده که نه هغه وتیل شي لاندې سره لیکلي دي العلیا من الفریق الاول. په اول فریق کې دا ټولو نه پوسه وړکي د علیا معنا پوسه د دې نه لاندې باندې چوک نشته دي او دې ته شینل شي وهي بنت الابن د المسی ده. بیا د دې زوی نه یو زوی پیدا شو بیا نه کسې بل زوی پیدا شوی لکیرې لاندې را لوړې دي، بیا دې یوه لور هغه تیل شي وسطا د دویم زوی له درمیانه مانځ کې کوم وړکي د من الفریق الاول هي بنت ابن الابن دا بیا کړسۍ شوله. بیا ورپسې بل ابن زوی و د هغه لور شي دا تل شي سفلا یعنې دا لاندې د هغه نه بیا من الفریق الاول دا چوک ده وهي بنت ابن ابن الابن پردی شوله. بیا فریق ثاني ته راشئ یو زوی خو د عمر تیر شو دویم زوی دې نومېدلو بکر، بکر یو زوی و بیا د هغه زوی زوی و بیا د هغه زوی زوی و پردي پر یوته درجه. خو د اول زوی څه ده بکر دې لور نشته ده صحیح ده، بلکې دې پسې لاندې کوم زوی د هغه لور شته ده چې هغه تل شي العلیا من الفریق الثاني وهي بنت ابن الابن. د دویم فریق کې چې کوم اول لور راغله علیا پوسه مخکې وله فریق سره دونه ده مخامخ، بیا ورکې وګورئ دې کې بله بنت راغلې ده لاندې هغه وستا شوله، بیا ورپسې دې کې سفلا شته. بیا دریم فریق ته راشئ دې کې زوی خالد نومیږي د خالد لور نشته دی زوی ده،
بیا المسی نشتو کنه همده شی ته بیا دی خاله د زوایده دی هغه نشتو منه کوړسۍ نشتو بیا پردای کوم زوایده سکړه پوته وتیل شي دی هغه بیا لور شتو د مخته کسې اولیایر کړي د بیا استایر کړي بیا سپلایر کړي ده اوس ته عبارات کې انده خبره حضرت مصنف صاحب خایي سالو علیا من الفریق الاول اول فریق کوم علیا ده لا یوازیها احد هغې سره مخامخ بل لکیرې کې چوک نشته دویم ټولګي کې او دریم ټولګي کې والوسطا من الفریق الاول او د فریق اولو له کومه مانځ وله ده توازیها العلیا من الفریق الثاني خو دې سره مخامخ شتو چوک په فریق ثاني کې څه کومه علیا ده والسفلا من الفریق الاول په د اول فریق کې کومه بیا لوندې وله وړکي ده توازیها الوسطا من الفریق الثاني دویم فریق کې کومه مانځ وله د دوو سره مخامخ ته او بله ورسره والعلیا من الفریق الثالث او دریم فریق وله کومه علیا ده پوسه وله والسفلا من الفریق الثاني بیا د دویم فریق کې څه کومه لوندې وله جلکۍ ده توازیها الوسطا من الفریق الثالث دې سره دریم فریق ولا دریم ټولګي ولا مانځ ولا سره مخامخ رسی والسفلا من الفریق الثالث بیا د دریم فریق کې څه کومه وړکي ده لوندې ولا لا توازیها احد دې سره مخامخ چوک نشته مخکې اذا عرفت هذا کله دې باندې پوه شي ود پېژندله فنقولو نمود ته مخته مسله ښیي چې للعلیا من الفریق الاول اول فریق کې څه کومه پوسه ولا وړکي د دې سره مقابله کې چوک نشته ده بیلا ده او میلې چې کله سړي نه لمسی پوتې شي یا لور پوتې شي النصف هغه ته نیمه یې سایر کول شي وللوسطا من الفریق الاول د اول فریق کې څه کومه مانځ ولا جلکۍ ده مع من یوازیها السدس که دې سره مخامخ چوک وي برابر کې دو ټولو ته به شپېږمه یې سایر کول شي ځکه څه نیمه یې ویوستله د سدس بدی تیر کو دي سره به شي نصف د سدس میلو شي تکملتا للثلثین نو ثلثین به سره پراشي دوه تیهایي ولا شیء للسفلیات یا للسفلیات سفلیان سفلیات ولا شیء للسفلیات د لوندې ولا ته نشو ځکه موږ د یلیو څه کله باندې لور موجوده یواوي نو به مو سیل څه سدس میلیږي الماسیونو ته که بیا دوی شولې بیا سره سره الماسیونو ته چې میلیږي نه که نه انده شي الماسیونې داسې کله موجودې دي لوندې ولا کړاسیونو ته بیا چې نه میلیږي حقه بیا داسې خبرې الا ان یکون معهن غلام که هغو سره هلک ورسره یي منه ورور وي یا څه وي څه د دوی رشتې کې قریب وي فیعصبهن من کانت بحذائه کومې جلکۍ هغه سره مخامخ رسي خویان دی هغه سابا جوړي او هغه نه پوسه کومه دي هغه سابا جوړي خو ځون نه لوندې کومې دي هغه سابا نه جوړي ومن کانت فوقه پوسه ولا جوړي ممن لم تکن ذات سهم څه هغو ته حصه نه میلوېدله خو ویسقط من دونه لوندې ولا څه کومې دي هغه غورځوي هغو ته چې نه میلوېږي دغه مسله ده صورت مسألة بنات الابن دغې مسلې ته علماو نامیر کړي د تشبیب نامیر کړي لوندې خاشي کې لیکلي دي تشبیب دي تیل شي څه کومو شعرونو کې د ښځو له حسن جمال بیان کې د هغو له محاسن بیان کې نو ته تشبیب ویل شي هغه شاعرۍ کې د دې خو د میراثو له مسله چلیږي دې داسې هېڅ خبره نشته خو صرف دې ته مسألة التشبیب نامه یې ځکه هېر کړي ده د ذهن تیزونې دپاره څه وګوره درې فریق یې ورکې جوړ کړو کومې ته میلیږي څه کومې ته نه میلیږي څنګه طریقې سره نو ځکه ورته تشبیب نامه یې کړه دې کې د ښځو له ذکر راغلی نور هېڅ داسې محاسن وغیره ولا تذکره دې کې نشته ده